نو چې انبیاء یو کار کوي نو هغه به په اخلاص او بیا چې انبیاء کرام بیت الله جوړي او انبیاء جوړي داغي نفس انبیاء کرام بیا وی ربنا تقبل منا اے الله مونږ نه قبول کړه رب مونږ بیت الله جوړ کو رب خدای مونږ نه قبول کړي مونږ به د مسجد درغېدو نفس د مسجد د قبولیت دعا کوو نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې به منځ کله سلام وګرځو ویل به الله اکبر استغفر الله استغفر الله استغفر الله د من نفس به وي نو لوی کار دی مسجد جوړول خودی نفس دعا غوښتل چې ربنا تقبل منا الله ته قبول کړي حدیث مبارک کے راضی من بنا للہ مسجدا بنا اللہ له بیتا فی الجنہ چاچے جماعت جوڑ کو اللہ بدل جنت کے کور جوڑ علماء یو عجیب توجیح کئی دی حدیث مبارک وی دی مطلب دا دے چی سوک جماعت جوڑ کی نو دے چی مسجد جوڑی دے بے دخپل شان مطابق جوڑے اے بخپل وسط گوری و مسجد بجوڑے بن اللہ بیتن فی الجنہ اللہ بدی سڑی لکور جوڑی دخپل شان مطابق تا مسجد جوڑا و دخپل وس مطابق او اللہ بکور جوڑی دخپل شان مطابق نو اللہ دی دا تعمیر او دا آبادی دی اللہ قبول کی ددوارو جہانو سردار فرمائی احب البلاد الاللہ مساجدها پٹول دنیا کی اللہ تخوخ زیون چی دی اغا جماعتون دی بس دی ازمک نخوخ زی اللہ تنشت دی وابغض البلاد الاللہ اسواقها پٹول دنیا کی اللہ تناخوخ زیون چی دی اغا بازارون دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین نے تپوس کی اللہ تخوخ سے کم یو دے جبریل امین زید رب العالمین نے تپوس کی نبی علیہ السلام تو فرمائی پٹول جون کے دا اللہ ذات تا دمر نوم نزدی شوی لکنن چی سمر دا اللہ ذات تا نزدی ما تی تپوس کو چی خوخ زیون پا دنیا کی کم دیوی رب العالمین را تو فرمائل چی آگا جماعتو ندی بس حدیث مبارک کے راضی گو رہے خان دا مسجد دی حدود تا گو رہے چی سمر حد کی جماعت دا جماعت دیوال نے اخوا بل پٹے دی نسبت تا گو رہے چی کل دا قیامت شپیلی پوکا حلشی دا دی جماعت دا حدود چی دی خدای خبر زمکا چاور کردی دا چا بختور پزمکا کی مسجد جوڑ شوی دی دا دین اخوا دیخوا چی سمر زمکی دی چی شپیلی پوک حلشی دا طول زمکی بوالی ختم لاری بش او دا دی زینب دا جماعت تا زمکا اوچتش دا با نخوری کی گی خواہ دا با دا دی زین اوچتش یو دا با بیت اللہ زانتا راکا گی خواہ بیت اللہ دا طول مساجد و مرکز دے دا دا بیت اللہ شاخ دے دنیا کے چی کم زین مسجد دے دا با شاخ دا بیت اللہ خواہ دا دا بیت اللہ شاخون علی نو جش پیلی پوک حلشی نو دا طول جماعتون زمکی برا طولی شی دا زمکا بندن لوڑا بنزی خواہ دا نور طول جائداد با دی لوڑش او دق زمکا با دی زین اوچتشی بیت اللہ بیزان تراکای حدیث مبارک کے رازی دا زمکا با اللہ دا جنتی سگر زیخا چی کم زمکا کی جماعت بختور دے اغا سڑے چی دا چا زمکا کی جماعت زواما چی دا چا زمکا دا مسجد دا پارا قبول شدی دی روزانہ دورکات منسک چی شکر دے اللہ چی زما ستا سودا وشولا ربا زما تا سر سودا وشولا ما سر دا رب سودا وشولا ما زمکا ورکڑل دنیا کی میں جائداد کی یو کنال زی کم شو او اللہ سر میں سودا وکړل دا زمکا با دا دی شاڑ کلینا دا دی غریزی علاقینا دا با اوچت شیو اللہ بای دا جنتی سگر زی خائنش دا دمر قیمتی سودا دا حدیث مبارک کے رازی
دا زمکه به الله ملائکو ته وی دا د جنت حصہ وګرځي وی دا زمکه به وی چې زه جنت ته نه ځم زمکه به وی چې زه جنت ته نه ځم ته وای زمکه خو خبرې نشي کولای څنګه به زمکه وی چې زه جنت ته نه ځم زوم دا دلته زمکه خبرې نشي کولای اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم التبلا سن خبرې کوي خاخ په خبرې کوي دا دلته نشي کولای ښا دا زمکه به وی رب هغه پوری جنت ته نظم چې د سو پوری زما مالک جنت ته نه دیته حدیث مبارک کې راځي رب العالمین به ملائکه ته وی مالک په سور کې او سرد د زمکه مالک جنت ته بوزي ښا دا زمکه به د پتل د نیکو کې تلل شي تلل ښا د لوی ګټه د آخرت ښا خالی لاس باندې ان شاء الله چا جوړ کړي دی او چا زمکه ور کړي یو ګټه ځان له تیار کړي د آخرت یو توخه خوشته کنه تاسو څه توخه تیار کړی د آخرت د آخرت څه توخه شته چې ځان له سوچ کو بهاولپور کې عدالت ته یو زنانه رااله وی زما خاون قادیانه شوی نو تاسو عدالت فتوا ورکړي چې د مرتد دی او زید نکاح اخلاص قاضي ته فتوا رااله قاضي چټي خورې کړلې علماء راوغختل وی عدالت تراش نو انور شاه کشمیری رحمت الله علیه پسیم اطلاع رااله په دارالعلوم دیوبند کې استاد ډیر بیمار او ډیر کمزورې شوی دی نو ویسه سما استادانو منه کوي ته مزه د دارالعلوم دیوبند استادان ورته بیماری وینا دی لزما نو راغی او عدالت ته حاضر شو ډیر بیمار او کمزور 3 غنټې په ختم نبوت باندې دلایل وی د قاضي مخه چیروته نو بهاولپور کې جمعه پڑھاو ولا جمعه کې خلکو ته وی د جمعې په تقریر کې خلکو ولید چې حضرت د دارالعلوم دیوبند نه بهاولپور عدالت ته نن راغله دومره کمزوري حالت کې وی چې خلق زنن ډیر بیماری ما پینې می چې وجود مم ډیر کمزورې دي او ډیر بیماری ما خو عدالت ته حاضر شوه ما وی چې ځان له اخرت له یو توخه تیار کړم یو توخه منن تیارول او د اخرت په سفر روانه ما خو ځان له یو توخه تیارول چې سخو زم اخرت له بین وصیت کو ما 3 غنټې په ختم نبوت دلایل ویلي دي ان شاء الله فیصله به زمون په حق کې کی قادیانه به مرتد ثابتېږي ان شاء الله خو یک ژوندېو منو دا فیصله به وورم او کمړو ما او عدالت فیصله ووروله زما د قبر خواته براشه ما ته ول فیصله ووروي قبر خواته مې یو تن بودرېږي هدا فیصله ووره چې حضرت تا چې کوم دلایل ویلی او کوم د آخرت تو خدای روانه کړي واغه دی قبول شول په 1933 کې انور شاه کشمیری رحمت الله علیه وفات شو په 1935 کې 2 کال پس په بهاولپور کې عدالت فتوا جاری کړل وی دا سړی مرتد دی واجب القتل دی وی خزید نکاح اخلاص د 2 کال پس نو انور شاه رشید انور شاه کشمیری رحمت الله علیه وی دا ځان له اخرت له یو توخه وړمخه همي توخه دا زوم دا ډیر لوی توخه د اخرت چې سړی د الله کور جوړ کی دا د اخرت لوی توخه دا حدیث مبارک کې راځي یو حبشیه زنانه و هغه د مسجد نبوي صفائی کوله مکب میلو شو لرابل جمعات به صفا کو جمعات صفائی به کوله هغه زنانه وفات شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه ته وی هغه زنانه چې د مسجد خدمت په کو هغه سشولا به خو وفات شوی ده وی تاسو ما ته نه وی چې مې جنازه کړې وی د الله حبیبا پتا سو ذمہ داری دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره د صحابه روان شو قبر ته لاړ او صحابه ته وی رأیتها فی الجنه ما اغلی دلیل په جنت کې مې زکه تاسو کو حدیث مبارک کې راځي څوک چې مسجد صفا کوي الله د زړه د ګناهونو نه صفا کوي څوک چې جمعات انزي الله د زړه د ګناهونو نه انزي ته جمعات انزو الله به د زړه انزي د ګناهونو ته جمعات صفا کوا الله به د زړه د ګناهونو نه صفا کوي
جماعتنا مساجد دا د الله کورونه دي، دا د الله قلاګانې دي په مقدس مکه. دا ډیر د قدر ځایونه دي، دا ډیر د قدر ځایونه دي، دا ډیر غټه سودا ده. رب العالمین دې دا سودا قبول کړي. حدیث مبارک کې راځي صحابی راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمای گناهونه څه شیریږي، گناهونه څه شیریږي؟ وی کثرت الخطا الى المساجد، جمعات طرف ته ډیر قدمونه غستل، په مخه جمعات ته راځي، په مخه په مخه. حدیث مبارک کې راځي چې اوه کسان د عرش د سوري د لاندې وي، قیامت کې به اوه کسان د عرش د سوري د لاندې. This is هغه ورځ به د عرش نه علاوه به بل سوري نه. نن خو مونږ کله د یو سوري د لاندې ودرېږو، د بل سوري یو سوري به اوه کسه وي، په هغې کې رجل قلبه معلق بالمساجد، هغه سړی چې د هغه زړه د جوماتونو سره تړلی شوی، دا سړی به میدان محشر کې د عرش د سوري د لاندې ولاړ. حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ السلام فرمای بعضې کسان داسې چې هغه د جومات میخونه میخونه، بعضې کسان د جومات میخونه یې جومات کې به ناست، کله به وایي بیروني گشت او کله به وایي اندروني گشت او کله به وایي مطالبی تقریر دی، کله به وایي اشراق دی او کله به وایي عوابین دي، خو جومات کې ځان تړلی. حدیث مبارک کې راځي چې کله دا سړی بیمار شي نو ملائک د عیادت لکور ته ځي، راځي نن د مسجد باندې بیمار دی، نن د مسجد کې چې به ډیر ټیم ورکو هغه نن بیمار دی، ملائک د تپوس لځي چې کله دا سړی بیمار شي. دا د مسجد فضیلت ته. حدیث مبارک کې راځي چې سړی مونځ وکړي او په خپل ځای ناست، په خپل ځای ناست په جومات کې. اوس تاسو ټول په انتظار د مانځه کې ناست یې چې سړی په جومات کې ناست او په اوداسه کې او د مونځ په انتظار کې ناست وي، دل الله دومره اجر ورکوي لکه دی چې په مانځه باندې ولاړ دی. او دا د جومات فضیلت دی چې سړی مونځ وکړي او په اوداسه کې ناست په جومات، ډیر ټیم جومات لور کوي، ډیر ټیم جومات لور کوي. سړی مونځ وکړي او په جومات کې ناست او داسه کې ناست، یو فرشته راشي وای اللهم اغفره، یا الله د ګناهونه معاف کړه، یا الله په در رحم وکړه، یا الله د ګناهونه معاف کړه، یا الله په در رحم وکړه. چې څو پورې سړی په جومات کې ناست په اوداسه کې مسلسل ملک لګي الله ګناهونه معاف کړي، الله په در رحم وکړي، مسلسل د پاره یو فرشته دعاګانې غواړي. دا چې کله سړی په جومات کې ناست د پاره دعاګانې غواړي، کوشش کوئ د مسجد خدمت کوئ، مسجد کې اذان کوئ، مسجد به په خدمت او په اذان او په امامت آبادی. حدیث مبارک کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د قیامت په ورځ به د ټولو نه دنګې غړۍ د چا وي. نن هر سړی وایي چې زه په یو اوچت ځای وي، زه اوس خوشحاله یم چې زه نن په اوچت ځای ناست یم، ټول خلک وي. د هر سړي اوچت ځای خوښ وي که نه، چې زه رسې د مهمان خصوصي په شان په اوچت ځای ناست وي چې هر سړي راته کتلی، هر سړی وایي چې زه داسې په لوړ ځای ولاړ وی چې خلکو لیدلی، داسې به بعضې خلک چې هغه به په میدان محشر کې لوړ ولاړي، لوړ به ولاړي، هر سړی به د لرې نه ییني. حدیث مبارک کې راځي ټولو نه دنګ په اعتبار د سټونو سره په میدان محشر کې هغه به مؤذنین وي، هغه به اذان کوونکي، چا چې جومات کې اذان کړی دی. اذان په ټوله دنیا کې لوی تبلیغي، د ټولو نه غټ تبلیغي چې دی هغه مؤذن دی. د ټولې دنیا کې لوی تبلیغي چې دی که نه، د ټولې دنیا لوی تبلیغي هغه مؤذن دی. وی حی علی الصلاة حی علی الفلاح اشهد ان لا اله الا الله. دی چې د اذان د آواز ورپرېږدي، دا اذان چې په څومره ځمکې ته رسېدلی دی، په څومره ونو بوټو لګېدلی دی، هغه ټول به د قیامت په ورځ د ده دپاره ګواهي ورکوي، د مؤذن لپاره. نن چې موږ څوک په زول شي چېرته د نور کاره وځي نو وایي ته اذان کوه، کاش. حدیث مبارک کې راځي که د دوو څیزونو اجر چا معلوم کو
نو تاسو بیا خسنې ورځوي یو به وي چې زه کوم بل به وي چې زه کوم نو بیا به درله مولي صاحب خسنې ورځي چې ورګه چې خسنې دله واچو د دوو سیزونو اجر کچا معلوم کو تاسو به بیا خسنې ورځوي یو پاغي کې منس کول دی په صف اول کې او بل اذان کول دی خاکه دا دو اجرونه چا معلوم کړو وې دې د پاره به خلک خسنې ورځي خسنې چې زه په مخ کې صف کې منځ وکم زه د اذان وکم زه د اذان وکم زه د اذان وکم مسجد به آبادی کې په منځ باندې په اعمالو باندې دا به په اعمالو باندې به مسجد آبادی کتابونو لیکلي دي د امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه گاونډي وو انګرو کار به کو د انګرې سټه کې به را پرې خودي خود جون یو معمول وو بس دا معمول ځان کې پیدا کړي چې کله به اذان شروع شو الله اکبر د چې بس سټک دسی اوچت کړي او بیا به واپس نه راغی بس دسی به کې خود بیا اذان شو را روان قربان زوم چې نن اذان وشوي چې د دکان شټلې راکته زمیدار سخصور پوګه کړ کور کې زنانا پخلې پرې خوده چې आवाज وشو اذان شروع هغه چې به اذان شروع شو نو چې سټک به اوچتو نه به پځي ودرو بس د الله تر طرف نه आवाज را هغه انګر وفات وی چا خوب کې ودی چې الله سم مقام درکو وی چې امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه به د شپې تلاوت کو نو د بجړل ټول شپه چې بچی کاش دې تلاوت ما کوله خود ورځې می بچو له مزدوري ګټمنو د شپې د تلاوت نه یم وی چې وفات شو چا خوب کې ودی چې الله سم مقام درکو وی چې د امام احمد بن حنبل او زما په مرتبه کې یو درجه فرق دی رسیدلې ورته الله امام احمد بن حنبل تر رسولې وی چې پسو وی چې تا زمان د نوم قدر کړي دی چې کله اذان شروع شو الله اکبر الله اکبر د دې نوم قدر وکړي د دې आवाज قدر وکړي ګوره دا د بادشاہانو د بادشاہ د طرف نه आवाज کیږي الله اکبر الله اکبر د دې نوم قدر وکړي شکر وباسه اهل محله تب کور کم جمع کړي تب بیٹک کم جمع کړي تب اجره کم جمع کړي دا منما چې التم یو په وښتا یو په پینځويشتا په جمعات کم یو په وښتا یو په پینځويشتا خو ته چې ډیره ته منزل زی روان یو د کور او د سکه او جمعات ترا د دې فضیلت نه محروم وي دا فضیلت د مسجد سره دی چې سړی کور او د سکه او جمعات طرف ترا روان شي چې یو قدم اوچت کې نو یو ګنای معاف شي او یو نیکی ولیکل شي دا چې سړی کور کې او د سکړې جمعات طرف ترا رواني دا فضیلت د جمعات دی دا برکت د جمعات دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای چې کله خلق اووی نه چې جمعات کې ناسی او دنیوي خبرې کوي چې خلق اووی نه په جمعات کې ناسی او دنیوي خبرې کوي فلا تجالسوهم د دې سره باندې کې الله وی د دې خلق سره نه هیڅ تعلق نشتا چې هغه په جمعات کې دنیوي خبرې کوي فلا تجالسوهم د دې خلق سره مکه نه د دې خلق سره مکه نه ګوره جمعات کې به دنیوي خبرې نه کو جمعات د عبادت ځای دی دا د الله سره د تعلق ځای دی دا د امن ځای دی دا د الله کور دی دې کې به الله رضا کو دې کې به تلاوت کو دې کې به منځونه کو دې کې به الله رضا کو دې ته به د کور رازو ټول به د جمع مانځه ته حاضری کوو ان شاء الله او الله دې دا خدمت قبول کی چا چې په څه درجه کې کړي نبی رسول الله فرمایي چې چا په مسجد کې د مرغۍ د جالم رضی جوړ کوي د مرغۍ د جالم لکه یو وخت چې په من نیمه کې دی کې د مرغۍ جال راضی کړه چا چې په مسجد کې نیمه خخته ولګول نیمه خخته الله بدل په جنت کې کور جوړي ان شاء الله چې څوک د الله په کور کې لګي د الله کور جوړي نو الله په جنت کې دل کور جوړي بختور دی هغه خلک چې د 4 روپۍ او د 4 ځمکه په مسجد کې لګېدلې ده ډېره قیمتي سودا د الله سره کړي ډېره قیمتي سودا ده صحابو به داسې قیمتي سوداګانې کولې
کتابونو لیکلی دي په سعودي کې یو کس جماعت جوړ خدا پابندي ولګول چې دې کې بچنده نه راوړي دې کې بچنده نه راوړي دا به یک یوازې جوړ خلق وی صحیح نه چنده خلق نشو راوړل یو زنانه دا به وتل او راوتل چې دی جمعات کې ز سوکم خو پابندي ده یو ورځ وروتل نو کوم کسانو چې مسجد جوړو دا غینه د ابو لوخه مات شو نو دې زنانه ورله بالټي ورته مې هوندا په کې زمانه طرف واله پدې د ابو ورچ چاته به الله وای زګه پابندي و هغه یو بالټي پکې دا غي زنانه ولګي دو نور ټول مسجد یو عربي جوړ اچھا مسجد جوړ کو نو د شپې خوب ولینو جنت کې محلی نیویدا د چا دی ویدا ستاره ولی ویتا د الله کور جوړ کړي من بنا لله مسجدا بنا الله له بیتا فی الجنه ویتا د الله کور جوړ کړي داغه سره خواته بل محل دی ویدا د چا دی ویدا د هغه چا دی چې چا ستا سره دی جمعات کې تعاون کړي هغه حیران دي چې ما سره خو جمعات کې چا تعاون نه دی جمعات خو ما یوازې جوړ کړي وی چا چې تعاون کړي دی دا کور داغه دی دی ګرځېدو چې جمعات کې چا تعاون کړي کس نه پیدا یو نه تپوس کې بل اخر کې خبره دی لراله چې یو زنانه او یو بالټي په جمعات کې ور کړي دا د اغه زنانه په کې دا تعاون کړي دا غ زنانه رو غختله پتا دی مسجد کې یو بالټي ور کړي دی په مارا خرڅ وی څنګه وی لس ریال بدر کم او دا بالټي بزماش هوتی نه ورکو وی زل 100 ریال بدر کم دا بالټي مال را دا بزماره طرف و جماعت کې وینا وی لزر ریال بدر کم او دا بالټي را سودا بزماش اغه زنانه ورته وی ته خو لزر یادای کلس لک ریال را کې خدا بالټي نه در کو مزکا بیگا چې کم خوب تا لیدلې دی غمام لیدلې دا اوس د بالټي سودا نه د اخرت سودا ده ښا چا چې دی کې ذره په ذره چا پکې دیاړي کړي دا مطمئن وسه ان شاء الله دا هغه ادیاړي اجر بمتا حیات قایمی مسجد باندې یو پیرنوم د مسجد ولګي دا مسجد شو تا حیات بدا مسجد وی تا حیات بدا مسجد وی او دا با آبادی دیکھیں چې د قیامت پورې سمر خلق سجدی لګي په هر سجده کې بتا ته اجر ملاويږي ځان له اخرت لګټي او ان شاء الله ډیر خله مسجد دی د تعمیر په اعتبار سره الله دی په تعلیم او آباد کی اصل د مسجد آبادی چې د هغه د اعمال او آبادی ده ان شاء الله آبادو به کنه که خیری په اعمال به آبادو کو خیری ښا اسی سړی له مسجد کې منځ او تلاوت خون ورکي بیا چې دي سي خله مسجدي دې کې خو سړی وي چې هر ټیم ناس هر ټیم می تلاوت کوله بس راځي دستاسو مسجد دی مسجد د چام نه شکر دی چې دنیا کې د سي زوینم شته چې هغه د چام نه دی هغه جمعهتون دی ښا دا د چام نه دی ښا دې کې هیڅ څوک نشته دی بس دا د بیت الله شاخونه دی نسبت پېکی کې بیت الله تا او په جمعات کې شرطم دادې چې دې کې به اذن عام دا به هر سړی ته کولاوي دې کې به هر سړی ته د مانځه اجازه وي باس دا یو دا د الله د رضا کېدو یو ځای دی نو چې ټول خلک کوشش کو چې څنګه رااله مسجد آباد کو نو دسی به ان شاء الله مون په اعمال او آبادو که خیر کوشش وکړو عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ چې وفات کېدو وی پړم یو ارمان وی غدا دې چې د خلافت ذمہواری را باندې ډیری نه وي او زه د مسجد نبوي مؤذن پاتې شوی بس چې ما په لیکل شوی وی چې دا د مسجد نبوي مؤذن دی دا ارمان قبر توړم چې زه د مسجد نبوي مؤذن پاتې شوی وی اذان به پکیم کوې دا کله چې جمعه ترانو زیدي کې دي سکن کڼ کې پراتی کچ کچ کڼ کې کنه دا کڼ کې را لې پچیت کې دی خدا کڼ کې را ټوله وې پچیت کې د دې سمانه ده د دې معنی دا چې د جمعه پاک دی او زما کپڑے ګنده دي او چې د دې سيزان وسنه دا سړي جمعه ترته کې نو مطلب دا چې زما کپڑے پاکي دي او دا جمعه ګنده دي
زمونږ مسجد کې چې واړه سبق وایي که نه حفظ والا زه ورته هم هغه ځای نه کښېنئ داسې شروع شئ په ناسته ناسته راځئ دې صفونو کې دا کڼ کې راټولوئ دا په جیب کې ږدئ حدیث مبارک کې راځي چې څوک جومات صفا کوي الله د زړه د ګناهونو نه صفا کوي. ښه کوشش کوئ کڼ کې په جومات کې مه پرېږدئ د دې به مونږ صفایي کوئ. دا صادر راله د جومات په دیوال یې مږه د جومات دیوال انځه ته چې جومات انځي الله به ستا زړه د ګناهونو نه انځي. ښه په دې د الله شکر ادا کوئ. رب العالمین دې د عمل کولو توفیق راکړي. کریم الله دا مسجد کریم الله په اعمالو باندې آباد کړي. کریم الله دې مسجد کې چا څه تعاون کړی دی د ځمکې په شکل کې دی مالی دی جانی دی چا دیاړي کړې ده چا ځمکه ورکړې ده چا پیسې ورکړې دي. کریم الله هغه ټول قبول کړي. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. کریم الله دا مسجد د هدایت مرکز وګرځي. الله د روش او د هدایت مرکز وګرځي. کریم الله د حفاظ او د علماء مرکز وګرځي. رب د امن گهواره وګرځي. رب ټول علاقې د پاره د هدایت ذریعہ وګرځي. الله د ټول خدمتونه پکې قبول کړي. کریم الله څومره بیماران دي دلته کورونو کې هر ځای دی الله روغ جوړ کړي. الله روغ صحتونه ورکړي. الله قرضداري د قرض نه خلاص کړي. الله بیماران د بیمارو نه خلاص کړي. کریم الله بی اولاد ول اولاد ورکړي. کریم الله بی اولاد ول اولاد ورکړي. چاشته دی الله نیکان صالحان تابعدار کړي. رب نیکان صالحان تابعدار کړي. رب نن چې دې څنګه دلته مسجد کې یو ځای کړي او رب مونږ دسې په مسجد نبوي کې یو ځای کې رب مونږ دسې په حرم کې یو ځای کې رب مونږ دسې په جنت کې یو ځای کې رب زمونږ تعلق د یو بل سره صرف مسجد دی د الله کور دی نسبت هم د الله دی. الله مونږ هلته یو ځای کې. کریم الله د دې مسجد چې کم خطیب دی عالم مولانا صاحب کم معاونین ملګري کریم الله د ټولو د دین د خدمت توفیق ورکړي. الله دا خدمات قبول کړي. الله مزید استقامت نصیب کړي. الله قبولیت نصیب کړي. کریم الله غیل دې مسجد کې کریم الله د خدمت توفیق ورکړي. الله آباد کړي. الله مالونو جانونو عمرونو اولادونو کې برکت ورواچي. یا الله حاضرینو کې د چا پړس شرعي حاجت الله ته په پوي الله ټول حاجتونه پوره کړي. رب ټول شرعي حاجات پوره کړي. رب ټول شرعي حاجات پوره کړي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم. آمين آمين برحمتك يا